بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو کتونکو خویندو ورونو، د نن نه 2 کاله مخکې زه یونیورسټي ته د جونیئر کلرک په حیثیت باندې تللی یم. هلته کې ما ټیسټ او انټرویو دواړه ورکړي دي. کله چې ما بیا د هغې تپوس وکړو چې د دې ټیسټ او انټرویو څنګه چل وشو، نو بیا هلته یو د هغوی خپلې څه کسان دي، نو یې ما ته تاسو خبر وکړه یونیورسټي ته؟ کومه یونیورسټي ته خبر؟ عبدالولی خان یونیورسټي ته، بالکل مین کیمپس چې کوم دی، زه هغې ته تللی یم. نو هلته چې زه کله شفیق الله صاحب له او پیر اسفندیار صاحب له لاړم، نو هغوی به ما ته وی نن به دې جاب وشي او سبا به دې جاب وشي. صحیح ده. نو کله چې دوی ته زما د مجبورۍ او د حالاتو پته ولګېده، نو د هغې نه دوی غلطه فایده واخیسته. په پروفیشنل دوی ما ته نورې مطالبې شروع کړې، خو زه یو د پښتون پلار پښتنه بچی یم. زه په هغې د دوی په دې ټولو مطالبو باندې زه پوه شوم. زه د دغه ځای نه ډېره زیاته مایوسه راووتم. بار د دوی هم چمچې ولاړې وي. هغوی ما ته عرصالرحمان صاحب یاد کړو. کله چې زه عرصالرحمان صاحب له لاړم، هغه ته ما خپل فریاد وکړو، خپله مجبوري مې ورته بیان کړه. زما واړه واړه بچي دي، زه ډېره زیاته بې سهاره یم، خو ما ته دا علم نه و چې دا به هم زما د مجبورۍ نه غلطه فایده واخلي. نو په جواب کې عرصالرحمان ما ته اول دا وویل چې مخ دې ولې پټ کړی دی. نو ما ورته ویل چې موږ د پښتو کلچر پرېښودل نه دي پکار. زه پښتنه یم، ولې دلته پښتانه نه راځي د یونیورسټۍ ته؟ ولې دلته جاب صرف په کلاو مخ باندې میلاویږي؟ ولې دلته جاب صرف سټوډنټان صرف په کلاو مخ باندې سبق وایي؟ نو ما ته وویل چې دلته اوس زه راځه، ستا به جاب هم وشي، روټۍ به هم درته ډېره میلاو شي، کپړه پیزار به هم درته ډېره میلاو شي. ما لې خپل کارډ راکړو، ما ته پیسې کېښودې، خو زه ډېره زیاته خفه شوم چې دا هم د هغوی په شان یو وحشي درنده ده. زه کله کور ته لاړم، د ما پسې ټلیفونونه سټارټ کړل، ما ته وی چې بهر ما سره میلاو شه. نو ما ورته وویل چې موږ ته دومره اجازت نشته چې موږ د کور نه بهر لاړ شو. زه پښتنه که د کور درشل ما پار کړی دی، نو زه ډېره زیات د بې انتهایي مجبوره یم. زما واړه بچي دي، زه ښه په عزت ښه په محنت باندې خپل بچو دپاره د 2 وخت رزق پیدا کولی شم، خو زه غلطه طریقه نشم اختیارولی. یو ځای کې که 1 لاک 2 تنخوا ماله راکېل ته زما عزت نه، هغه زه بالکل نه کوم. 10-15,000 روپۍ زما دپاره ډېرې دي، هغه زما عزت دی. کم از کم زما بچو خېټې ته خو به حرام لاړ نه شي که نه. بیبي تاسو یو خبره وکړه چې دوی ما نه مطالبات کړي. څه داسې مطالبات دي ستاسو؟ عرصالرحمان دا الفاظ دي چې په 10 لاک هم زه چاله جاب نه ورکوم، چې یو تورسرې څو ما ته ملاسته نه وي زه هغه له جاب نه ورکوم. ډېرې تورسرې داسې دي چې زه لاړ شم یونیورسټۍ ته او ما ته خلک ووایي چې دا د عرصالرحمان یاره ده، دې له په دې طریقه جاب ورکړی دی. نن هم د هغه یوه یاره په دې ومن یونیورسټۍ کې په کالج چوک کې ناسته ده چې هغه د دې ځینه دا پردې تورسرې هلته کې هغوی ته سپلای کوي. خو زه دغه تورسرو ته وایم چې د خدای دپاره خپل عزتونه بچ کړي، د دې رزق دپاره. رزق ورکوونکی الله پاک دی، د رزق واده الله پاک کړې ده. خو کم از کم زموږ را روان نسل به بچ شي او راوځئ. نن چې زه څنګه راوتې یم هم تاسو راوځئ او د دې وحشي درندو دا پرده اوچته کړي د دوی نه. تاسو ته پته ده بیبي چې دا 3 واړه نیب ګرفتار کړي دي په کرپشن کیسونو کې؟ تاسو ته دا علم شته؟ ما ته دا علم شته، بالکل. ما پیر اسفندیار او شفیق الله صاحب چې کله په ټي وي باندې ولیدل، زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. او نن دا زما ارمان چې پوره شو او دا زما د خپل الفاظ چې دا ما ځان سره 2 کالو نه ساتلي او ما ویلې نه شو، نو نن زه ډېره خوشحاله یم. عرصالرحمان داسې ځای جوړ کړی دی چې د دغه یونیورسټۍ پردې تورسرې ورله بوځي او دا غټ غټ افسران پرې خوشحالوي. ولې عرصالرحمان داسې څه کارنامه کړې ده چې هغه د 18 نه 20 او د 20 نه 21 ګریډ ته ځي؟ چلې څه کړی دی؟ د چا خویندو سره د چا میندو سره یارانه ده. پیل کسان یې په پوسټونو باندې اغوستي دي چې په 14 او په 16 سکیل باندې دي. ولې دومره ظلم کېږي په دې یونیورسټۍ کې؟ خدای دپاره د دې یونیورسټۍ نه دا ګند لرې کړي او چې زموږ نسل صفا شي. زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې فیمیل دپاره د فیمیل افسرانې کینی او د میل دپاره د میل افسرانې کینی. زه چې یو دک درد یو فیمیل ته ویم هغه محسوس کولی شي، خو یو مرد وحشي درنده ته غلط مطلب اخلي. خدای دپاره فیمیل ته کې او میل ته کې.